أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمو، د منځ د فرایضو په سلسله کې مو او د منځو د الفاظو په سلسله کې مو پرون د سجدې پورې د مانځه هغه ارکان ویل، کم ارکان چې په منځ کې شروع شي او بیا یې سړی کوي. مثلا پای کې تکبیر تحریمه اول وه، بیا قیام او په ولاړې منځ، بیا قرات او د قرآن سویل، بیا رکوع وه، راښکته کېدل، بیا سجده وه، په ځمکه باندې سر په ځمکه باندې لګول سجده. د هغې نه وروسته بیا د منځ د ختمولو دپاره کېناستل دا فرض دي. دې ته موږ قاعده اخیره وایو. د منځ د ختمولو دپاره کېناستلو ته قاعده اخیره وایي. په قاعده اخیره کې څه ویل پکار دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه ویل؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن مسعود نقل کوي، حضرت عمر ابن خطاب نقل کوي رضی الله عنه، را بن عاذب نقل کوي، مختلف الفاظ نقل کوي. خو عبدالله ابن مسعود چې کوم دغه نقل کړی تشهد، نو هغه دا چې التحیات لله، په ناستې باندې ښی خپه به ودرې، ګسې خپه به سملې. البته د ښی خپې ودرولو، د ګسې خپې د سملولو، بیا په هغې پرته خپه باندې کېناستل، د دې دوه طریقې په احادیثو کې ذکر دي. یو دا چې بالکل د ودرولې خپې سره د ګسې خپه سمه کېدي، لکه علما احناف چې دی نو په دغې انداز باندې قاعده کوي. او یو دا چې د ښی خپه ولاړی، دا ګسې خپه دا د ښی خپې نه لږه را لاندې وځي، او دا کوناټي چې دی نو دا په دې ځمکه باندې کېښودی شي. دواړه طریقې په احادیثو کې ذکر دي او معمول بها دي. کوم چې زمونږ هغه وروڼه دي، کوم چې ځان ته اهل حدیث وایي یا زمونږ خلک ورته خپل نومونه وایي، یا نو د هغې طریقې کار هم په دغې دویم طریقې باندې دی چې کوم خپه د کوناټي په ځمکه باندې کېدي او د ګسې خپه د ښی خپې نه لږه داسې راښکاره کړي دا ګوتې ښی خپه ولاړی. او علما احناف په دې بله طریقې باندې عمل کوي چې دا کوناټي چې دي نو دا په دې ګسې خپه باندې پراته وي او دا ښی خپه چې دی نو دا ولاړی. بهرحال الفاظ دا ویل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تللی نو په الله تعالی ته تپوس کړی چې څه ډالۍ دې راوړل، نو هغه ورته دا وایي التحیات لله والصلوات والطیبات. تحیه وی ډالۍ ته، التحیات ټول ډالۍ لله د الله دپاره دي. صلوات والطیبات که هغه بدني عبادتونه دي او که هغه مالی عبادتونه دي. صلوات کم بدني عبادتونه، طیبات مالی عبادتونه. السلام علیک ایها النبی، الله تعالی په سلام وکړو په پیغمبر. السلام علیک، په تا دې سلام ایها النبی وی پیغمبره. پیغمبر جواب کوي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. درود سلام دې په ما وي، خو د الله تعالی په نیکو بندګانو دې هم وي. اشهد ان لا اله الا الله، یا الله زه ګواهي کوم چې د الله نه علاوه بل څوک د عبادت قابل نشته. واشهد ان محمدا، او زه دا ګواهي کوم چې محمد علیه السلام عبده، د الله بنده دی، ورسوله، د الله رسول دی. او بیا د هغې نه وروسته التحیات لله والصلوات والطیبات والسلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا تشهد چې دی نو دې ته علما احناف ورته واجب وي. د دې نه وروسته دعاګانې دي. نو دعا نه مخکې درود شریف ویل چې دي نو هغه پکار دي. که هرې دعا نه مخکې درود ویل پکار دي. نو اللهم صل علی محمد، یا الله زمونږ صلات و سلام ووایه په محمد علیه السلام باندې، وعلى آل محمد، په آل د محمد علیه السلام. کما صلیت علی ابراهیم، څنګه چې دی یا الله درود لېږل او سلام دی ویلو په ابراهیم علیه السلام، وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید، ته ستایلی شوی همې او لوی شان والا همې. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد، یا الله برکت نازل کړه په محمد علیه السلام او په آل د محمد علیه السلام. کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم، څنګه چې برکت نازل کړه په ابراهیم علیه السلام په آل ابراهیم علیه السلام، انک حمید مجید. او د دې نه وروسته چې څونه دعاګانې درته یادې ځان له وکړه. د مانځه نه وروسته چې دا مونږ کومې دعاګانې کوو دا پکې هم دننه ویلی شي،
مشهور دا چې اللهم ربنا اے زمونږ ربه آتنا راکه مونږ ته په دنیا کې حسنتن ښه ژوند وفي الآخرة حسنه او په آخرت کې هم ښایسته ژوند وقنا عذاب النار او بچ که مونږ د عذاب د اور نه. دا چې ربي انی ظلمت نفسي ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك انك انت الغفور الرحیم. او بیا اووم نمبر چې دا دعاګانې څومره ته مکمل کړي د هغې نه وروسته بیا ښی طرف ته السلام علیکم ورحمت الله او ګس طرف ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا هغه 14 یا 14 فرایضو چې د مونځ سره تعلق لري په دې کې چې یو هم د سړي نه پاتې شي مونځ بیا نه کېږي. لہذا دا په ترتیب سره ځان له یادول پکار دي. الله تعالی دې د علم سره د عمل کولو په صحیح طریقې باندې توفیق مونږ ټول راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.